أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما ابن عمه ووسيه ووزيره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى بنته طاهرة الزهراء فاطمة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى اللهم صل على ټایم کم شوی دی بس انتهایی تیزی سره یو څو لمحې تاسو ټایم خلم اول دویمې خطبې کې بیا یورې خپل نفس زه خپل نفس یې ورسیم چې د خپل نفس رسیح کومه د غوټه توره دی تاسو ډېر پرهیزګار وئ تاسو د مبارکو ټنډو ته مو سلامي تاسو ډېر متدین کسان وئ زه د سپین ږیرو ته دغو ټنډې مچې کوم دا ډېر مبارک کسان دي د قرآن تلاوت کوي د تهجد گزار کسان دي شب زندهدار کسان دي د مو دپاره بزرګان دي دغه سپین ږیري پلران زه دوی وړوکی بچی حیثیت سره زه دلته غواړم چې صرف څو لمحې تاسو واخلم دویمې خطبې کې تاسو سوچ ما سره وي انشاءالله ما طرف ته متوجه یو که نه ټایم کام دی غواړم چې لږ سود باندې څو خبرې وکړم که خواهم وي خفه کېږي خو نه اچو که نه که سودخوارو زړونه چاودېږي خدایه دا جامع لمانځه کې چې څوک وي دوه ټوکۍ زړونه وګرځوي زه به دا وایم چې جامع لمانځونه بیا سودخواره کوم کسان چې سود کاروبار کوي سودونه کوي ساره جامع لمانځه ته مه رسه هېڅ ضرورت یې نشته دی ویلې چې دا ته امامانو کوم سخت خبرې ما څه بېګا پړو کړل حدیثونه ځمکه نه وه تښتېدله سارے اعمال قبلیگی نه المنز قبلیگی نه جمعه غسل قبلیگی نه شورخانه قبلیگی نه حج قبلیگی کوم کس سودخور دی هغه یو عمل ما کوي دو زنان ہوتے ہیں زنان هم لاندې یو هغه هم یو روایت باندې ته وایم پیغمبر دی من اکل الربا څوک چې سودخور دی سود کار کوي سود یې وخوړلو ملع الله بطنه من نار جهنم خدای به د دې خېټه جهنم اور نه ډاکه کړي سوره به ډکوي بې قدر ما اکل سوره چې سود خوړلی دی مغوره به دې ته اور خدای ورکوي مغوره به سوره سود په لکو سود یې خوړلی دی بېګا مې یو بل روایت ولیدو چې قیامت ورځې به سودخوارو دوره خېټې وي لکه خونې کاسې الله لکه خونې کوټې کاسې سترې سترې خونې څه وي دوره غوټې غوټې خېټې وي یعنې خال به پاسه او نښېږي خپله خېټه به ځان سې نشي ټولولی سودخور کس د پیغمبر حدیث ده سوره چې سود خوړلی دی مغوره به خدای د دې خېټه د جهنم اور نه ډکوي و ان اکتسب منه مالا کچری سود نه پیسې ګټلې دي سود زری سره پیسې ګټلې دي لا يقبل الله تعالی منه شيئا من عمله اما کوم خبره څه وکړه کوم یو عمل کوي یو ذره برابر عمل بیا خدای دې نه قبلوي که سود کوي سودخور کاست دی یو بلی ولم یزل فی لعنت الله و همیشه به خدای لعنت ور باندې کوي والملائکه و ملائکه به ور باندې لعنت کوي ما کان عنده قرات سو پورې سدیسه سودی وا پیسا او سره دی ور پورې بدا لعنت کوي دا یو روایت و یو بل ذکر هغه ای شپږم امامي امام علیه السلام گناهانش مری ادغه گناه ده عذاب ده ادغه گناه ده سزا ده یو ځای باندې امام رسی مولا امام صادق علیه السلام و الذنوب التي تحبس الرزق الربا هغه گناهان څنګه رزق بندوي روزه و دروي هغه نه یو گناه سود ده سوچ مشالو خبرتا شپږم امام سدمو تاسو مذهب جپری شیایو څوک ځان ته جپری نه ای هغه نن استا کسان صدخوري دی په کار دغه سود نه ځان وریا کی امام دی ای کوم کاس سود ولا کار کوي و الذنوب التي تحبس الرزق الربا هغه ګناه څنګه رزق بندوي رزق ودروي روزه دروازه بندوي هغه سود ده اگر ربا ده دغه ځان وساتوي یو بل روایت بیا د شپږم امامي اذا اراد الله بقوم هلاكا ظهر فيهم الربا امام دی شپږم امام دی چې کله خدای یو قوم تبا کوله وغړي چې کله خدای وغړي چې دا قوم تبا کوم برباد کوم هلاک کوم ظهر فيهم الربا نه اخ قوم کې بیا سود شروع کیږي
سود سے کله شروع شو خبردار کمیټه ہوتا جوړې کوئی کوم کاس سود خور کاس دے سود والا کار کوي مړې تا ما ورسوي حرام دے مړې خړل حرام دے سوچ مشوالو اشور هنک تما ورسوي خړې تما ورسوي حج مړې تما ورسوي لاته پیغمبر ویل چې کله سود کوي یو ذره برابر عملیا نه قبليږي وبلدا څه نسته وسره روبرو بوي تبعه او سبا دوه خطه بوله سمویا تبو کوي وبل دغه یو اهم خبره وکم آخري خبره څنګه ګناهان لکه امام صادق ویله امام صادق علیه السلام دی څنګه ګناهان څنګه روزه بندوي هغه نه یو سود کنه مونږ نن سوا برانونه ویلوړ دی چې واجه ده بران ویلوړ دی خلکو مخکې الګ خلک نماز استسقا وکړو توبه به وکړه نشان به وبو کې ودرولو د مکم طرف روان شوی یو ها سنم خدای پسړه ده نم امام پسړه ده نم سبي المستا ده نم دعاشتا نم زیارت شواشتا د ویل دا شه اهل بیت تعلیمات نو ریاض شوی یو دغه انټرنیټو دغه ویب سایټو هم تباہ او برباد کړیو ارڅوی لګه توبه وکړو ارڅوی لګه ژړاو فریاد وکړو خدای ته پروردگار اندال ته بعد وکړو خدای ته د حسین وچو شندو واسطه در کوم خدای ته سوال کوم د علمدار هغه وچو شندو نه واسطه در کوم ځکه له حسین مولا او تراغله شندې ډېری وچې شي خدای ته سوال کوم د علمدار خدای ته سوال کوم د اغجنی کربلا خیالمن اکبر واسطه در کوم سکله حسین جنازه ته راتلو سکله پلار جنازه ته راتلو هغه نه مخکې او ترور زینب راغلی و وی د اکبر غم ډیر سخت دی پروردگار مو باندې د رحمت بران نازل وګرځوي تاسو صلوات کې ډیر تکات ورکې دي رحمت بران ته پروردگار ته سوال کو اوسه ګناهګار یو ډیر کوتاه یو ته ارحم الراحمین رحمت بران د پر اهل بیت باندې سوال له معصومین باندې بلند صلوات واسطه وای اذان گرامی سترګو کې وحی راشي دعا قبليږي ځکه مولا حسین مې بعد کله دعا کوي حسین خدای ته وسیدا ور کوي حسین ذوالجلال اخیری کو زول خدای ته وسیدا ور کوي حسین کله خیمونه دو وړا بیبي څخه کله یاري کو ته ویلوړه دغه دعا ډیره تیزه قبليږي کله انسان سترګو له وحی روان شي کنه بیا هغه وخت کې وای فای خلاصيږي انټرنیټ خلاصيږي بیا دعا اسمان ته رسیږي پروردگار ته ارحم الراحمین باندې د رحمت برند اخلاص وګرځوي دعاونه ډېرې وکوي بیماری دي خوشحالي دي فصلونه وغیرہ مشکلات دي بس مو خبرې په ختم شوې ختم کولو یو پیغام ورکولو ما سیکرټري صاحب سره رابطه وکړه بیګا هیواد به ورځې مو میټینګ یا وکړل آخري خبره کوم بس ته که یو 2 منټه لیټ شي نن مو ته موافق وي خپانه شوي چوکانه هغه څه کوم دی تاسو ته پاته دی زه دا کومه اوس کومه خبره کوم دین زه زیات تفصیل سره خبرې نه کوم ښه غور وکړئ دا اوس کومه خبره کوم دا اوس کوم پیغام ورکوم دی باندې زه زیات تفصیل سره بحث نه کوم ویلې څه داسې فتنې والا کسان هغوی وطن کې فتنه جوړوي کسان هغوی وطن کې فساد جوړوي کسان هغه فتنهګر کسان دي کسان هغوی فتنې جوړوي او کسانو باندې زه سره خبر یا نه کوم هغوی ته زه څه حیثیت یا نه ورکوم کسان مخکې به ویله رهبر معظم په خلاف چا خبره کړې ده رهبر معظم ته چا هغه نزیبا الفاظ استعمال کړي دي رهبر معظم مجتهدانو حد تک څه کوي هغوی ته نزیبا الفاظ استعمالوي هغوی دوی حیثیت نه لري هغوی په باره کې موږ څه خبره وکړو خبر ته مو سوچ ده هغه په باره کې موږ سره څه خبرې هغوی څه حیثیت ویلو شته نه ده خو دا ته یو خبره کوم بس د مو ټایم ختم شوی چونکې ټایم کام دی وجه نه زه کوشش کوم څه اندا آخري پیغام وګرځوم فتنې والا کسانو په باره کې زه فتنهګرو کسانو ته کسان تاسو ته به پاته وي کیدای شي معلومات شوي دي ته که نه ځکه زه زیاتې خبرې نه کوم سره حیثیت لري دا کسان دي دوی څه ویلیو نشته دي دا د امام دی ښه نه زه ودانم دغه د دجال اولاد دغه د دجال فتنه دوی څه حیثیت نشته دی او د دجال اولاده او فتنهګرو او فسادګرو تاسو څه حیثیت شته نه دی تو ته زه وارننګ نه کوم خبردار کورمې کې د فتنې کوشش ونه کړي پرچینار د مولا وطن دی پرچینار د امام زمان سلطنت دی پرچینار د امام زمان وطن دی پرچینار کې ازادار ورکړي دي پرچینار کې غیر غیرتمند کسان ورکړي دي خبردار که دلته د یونیم حرکات وکړو که دلته د یونیم فساد ولا که دلته د یوه نیمه فتنه برپا کړله لکه څنګه ما یزید ته ګزار یې کړی دی لکه څنګه د قوم د پرچینار والا کسانو لکه څنګه د یزید
فتنه ختم کړی دی انداز صاحب د تا دجال فتنه ختم وګرځو بلند واسه بلند واسه یو منٹ مجتهدانو سا یا علی مجتهدانو سا عهد امام زمان سا عهد دسې فتنهګر غلی دي هغوی د امام زمان بېزتي کړي دی هغوی د ورمنې زهرا بېزتي کړي دی ورمنې سره عهد کوو رسول الله سره عهد کوو امام مهدي سره عهد کوو مولانا راولګوئ مولانا ما بلنده وسره واخلوئ مرحبا دا د غیور زمکه ده دا د عزادار زمکه ده دا خپل سرونه ورکوای شي مو خپل سرونه کټوای شو خو د امام مهدي په خلاف دا ته فتنه نشو برداشت کوای لوړ شه چې ته لوړ شه دا د فتنهګرو وطن نه ده دا د هغو غیور شهداو وینه تاله شوي ده عظیم قوم ده عزیزان ګرامی دوی هیڅ قسم ته داسې ځکه مو له ما خبرې نه کوم نجاب کې مو ما تقریبا هلته ټایم تېرولو نجاب کې حتی اندغو مهدویینو اندغو ذلیلو کسانو څه داسې باطله دعوا کوي خبرې د څو کسانو ځکه مو تفصیل ته نه سم دا چې کوم دي د مسیحیت د کسانو عیسایان ورپسې ولې دي عیسایان دي څه دوی اوس امام دعای کړي دی زه امام مهدي علیه السلام نایب یم زه امام رستولی یم یغه شکل وکسه یغه سرعت وکسه لاندې ورته سرتوري ښځې ناستې دي یورپله کسان د کسانو په خلاف تاسو ودرېږئ سیسه چېرته یې څه وکسوئ دوی پسټر وکسوئ دوی مثلا کوم ځای کې فتنه جوړوي ختمې کوئ انشاءالله ایمون علما غفیل دي ایمون مشران غفیل دي ایمون ځوانان غفیل دي مو دوه درې ورځې شولې مو میټینګ ورباندې شروع کړی دی ما لکه مخکې خبره وکړه لکه څنګه ما یزید والا د بني امیه والا کومه هغه فتنه دی هغه هم ختم کړي دی موږ انشاءالله دوره طاقت شته دی موږ دوره بصیرت شته دی چې د دجال فتنه یې ختم کوای شي انشاءالله عزیزان گرامی د دجال د دجالیون د مهدیون ذات هم وای سیستانی و هغو هلته مجتهدانو په خلاف کړی دوی راغلل عراق حکومت سرپاسېدو حتی دوی جمعې لمونځ کولو مکمل حسینیه یې ورته ړنګه کړه مکمل سیستم یې ورته ختم کړو ګرفتار یې کړل ها عزیزان گرامی دا شیان څه کوم دي د هغه د پرچیناس داسې سرزمین دی پرچینار داسې سرزمین دی چې الحمدلله دې کې غیور جانان ورکې دي دې کې بابصیرات مشران ورکې دي دې کې علما ورکې دي دا فتنې څه ته جوړوي بل چې ته ورته لاړ شه مصر ته لاړ شه بل ځای ته ورته لاړ شه یورپ ته لاړ شه پرچینار دا شیان هېڅ قسم ته ایکسپټ نشي کولی عزیزان گرامی بس دی ما خبری ختم شد تایم نن زیاد خسته دی زه تاسو نه معافي غواړم چونکې تایم جمعې والا کېدای شي ورځ لږې وړې دي جمعې لمونځ کوو احتیاطاً ظهر والا لمونځ کوو خفه نه شئ مانه که نه اهم داخلي خبره ډېره اهمه ټولو استاده عالمه مشره دکانداره کوم ځای کې دا کسان وکسې هغه په خلاف قیام ضروري دی که قیام ونه کړو امام زمان څخه خیانت دی هغه د مولا څخه خیانت دی مولا به نه خفه شي مولا دا کسان درغجن ګرځولي دي چې څوک وایي چې زه د امام نایب خاص یم امام یایي چې هغه کس تاسې درغجن وګڼئ درغجن دی نایب عام شته رهبر نه دی ویلي چې خپله نه دی ویلي چې زه امام رستولی دی خبرې دم سوچ دی رهبر معظم سیستاني هغه دا نه ویلي دا نه دی ویلي چې ما ته امام زمان ویلي دي ما ته امام زمان دا ویلي دي چې ته د ما نایب یې رهبر معظم دا دعوا نه دی کړي دا څه کوم باطل کسان دي دا درغجن کسان دوی دعوې وکړلې چې مو امام مهدي رستولی یو کوم ځای کې دی دغه خبره کاذبین دي دا پروردگار دوی باندې لعنت وکړي خدای دا تباه و برباد وګرځوه انشاءالله موږ ته اول زه ورته ویلم سیسه پیلای وي تاسو خیر دی تاسو خدمت دپاره دوی ما سره زه دغه کې یو آخري چلنج ورکوم دوی د کوم کاسې روبسلی دی همدې ته همدغې جمعې ورځې نه زه چلنج ورکوم راشئ ما سره مناظره وکړئ پته به ولګېږي چې تا ته د جیت میلویږي که د امام زمان دا ګناهګار بنده ته د جیت میلویږي زه تا ته د مناظرې دعوت کوم کوم ځای کې ما سره مناظره کوي مو مرګلو مناظرې دعوت تېر کړی دی ته ورته مناظرې دعوت تېر کوي نشته هېڅ نشته ورسره پروردگار علم آخری کې دعا کوو پروردگار رحمان و رحیم خدای ته مو باندې رحم دروازې خلاصې وګرځوي پروردگار دعا ته لسونه اوچت کوي اللهم صل علی محمد و آل محمد یا الله بحق الحسین بحق ابوالفضل العباس ته مو باندې د رحمت برانونه خلاص وګرځوي پروردگار رحمان و رحیم خدای ته ارحم الراحمین یا الله ته سوال کوم
به حق حسین شهید یک کار میسور مشکلات آسان و گرزوی انجمن ولادی پاسدار دی فدریشن دی اداری دی مشران دی جوانان دی قوم د پاره لګیا دی خدایا یا ټولو قدمونه مو د پاره مبارک و گرزوی پروردگار ای توری قوم سره مشکلات دی خدای ته ډیر شکر دی چې اوسه پورې عزت سره زندگی د تا کړی دی ډیر حالات خطر طرف روان دي پروردگار نور کار می د ترکه او عزت زندگی نصیب و گرزوی بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.